اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دا یوه ماشومه وه د وزیرستان نه یې راوستلې وه. دغو پیدایشي داسې مسله وه چې دغې نه اوبه څکلی شوې او نه یې روټۍ خوړی شوه. کیله څومره نرمه وه هغه کیله بندې نه شوه خوړی چې کله به دغه روټۍ یا اوبه وڅکلې هغه به فورا الټۍ شوې. دغه عجز ډېره به ولې وه ډاکټرانو له هغه به تاسو ته خپله دا بیان وکړي. نو ما ته یې راوسته په دې تاریخ باندې په 14/9/20 باندې نو ما په دې باندې چې کم دي 2 پیریان حاضر کړو. هغه پیریان وی چې موږ مسلمانان یو 15 کاله د دې ماشومې سره ما وشل، حالانکې د عمر به 15 16 17 سالي د عمر نه ډېره خو تکلیف ته وجه نه پته نه لګي. نو هغه جنات وی چې دغه میدا موږ بنده کړو چې دا څه وخوري دا موږ فورا الټی کوو. الله په فضل سره په اول دم باندې موږ چې دم کړه نو دغه خوراک خو څه کې چې غوښې یې چالو کړي، غوښه هم خوري، روټۍ هم خوري، هر څه هم خوري. په نن تاریخ باندې دې بیا راغلی تقریبا نن 19 تاریخ دی د 10مې میاشتې. هغه 2 پیریان ما بیا هم حاضر کړو. هغه جناتو دا خبره بیا وکړه چې یو ځل نه موږ دغه ته موږ بیا هم راغلو، یو ځل دوه موږ په دې باندې الټۍ کړي، هغه موږ بیا سزا ورکړو. نو الحمدلله دغه مریض ته الله تعالی شفا ورکړه. دا یو پلار دی چې ته پرېږده چې څه مسله یې ته بیان کړه، دې ته څه مسله وه. دا جلکۍ 15 کاله پیدایښت دی. دا چې ماړی وخوري په څټیر تري، چې اوبه وڅښي په څټیر تري، د چرګه غوښه پرې باده وه، ګانډېري پرې باد وي، مامپلي پرې باد وي، خو چې څه به دنیا په ما خوړل دا شیانو پرې باد وي. ټیخل یې د زکام دوایي به چې وخوړه دا پرې باده وه، چې د تکا دوایي ورته کړله دا پرې باده وه، الټۍ کوله. بیا نن الحمدلله چې میاشت چې د دغه سړي دم کړی دو چې د چرګې غوښه په ماړه خور خوري، د غو غوښه په ماړه خور خوري، د زکام دوایي چې ورته کې دا شا پرې لګي، چې تکا دوایي ورته کې دا ټوله شا پرې لګي. خو الحمدلله چې نن یو شی باد نه پرې لګي. کومو ډاکټرانو ته دا زرماما ډاکټر بیلی په ډاکټرۍ کې معدې پورې بر وستلې مو چې معده خر په یو دا وی ورکړه په دانه شواشه اکیل خاټکی بیلی ودخته او بتلا په دغه سره نشواشه. بیا ډېر پویا خدای ورکړي د سخل ډاکټر دی د معدې د په حیات آباد کې ودخته ور واسطه دغه چې معده وکاته دوه چې د مو په ډاکټرۍ کې دغه جلکۍ د یوري په نقصان نشته چې دا خدای پرې کې ساده. دا ټول ډاکټرونو پیدایښت نه پستړی کړل د نن ورځې پرې نن چې تو دام کړله د میاشت شي الحمدلله چرګه غوښه پرې باده و دا خوري، مامپلي پرې باد وي دا خوري، ګانډېري خلکو له څه پیغام ورکوي؟ خلک داس پیغام ورکوي چې انشاءالله د دغه سړي په د مول کې په سبق طبق الله پاک چې کیما شفا شاولیدو چې مش 15 کاله دا جلکۍ ماشومه وشره ولا خو مش د دې شفا میندا نه د چا څنګه الله پاک په دغه مولای کې مشته شفا او شاوله د شګړې